بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا علما. برون سبق کې د استعاره وین نمبر تقسیم کړه. مونږ ویلو چې استعاره د دې تقسیمونه دي. یو تقسیم اولنی تقسیم هغه مونږ کړو چې دا مصرحه احد الطرفین په اعتبار سره مستعاره په درې قسمه: مصرحه، مکنیه او تخیلیه. په لنډو او ساده الفاظو کې دا دي چې مصرحه هغه ته ویل کېږي چې مشبه به باندې پکې تصریح شوی، صرف مشبه به لفظ پکې ذکر شوی. لکه دغه مثال: فامطرت لؤلؤا من نرجس وسقط وردا وعزت على العناب بالبرد. نو دلته مشبه به ذکر شوی دا او مشبه حذف شوی دا. یا لکه قرآن مجید کې کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. نو ظلمات او نور مشبه به ده او ضلال او هدایت دا مشبه ده. مشبه نشته نه، مشبه به نشته. نو دا استعاره مصرحه، استعاره تصریحیه او استعاره حقیقیه. دویم نمبر استعاره مکنیه او استعاره بالکنایت باندې یو نوم ده. ویل کېږي چې کله مشبه به حذف شوی وي او د مشبه به لوازمات هغې ته پکې اشاره کړلی شي. لکه وایي واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، چې تاسو ښکته کوئ د دې خپل مور و پلار دپاره وزرې د ذلت د نرمۍ، من الرحمة د رحم کولو د وجې نه. نو دلته کې تشبیه ورکړې ده د هغه نرمۍ چې د خپل مور پلار سره نرمي کولی کېږي. او دلته کې د چا سره تشبیه ورکړې ده هغه مرغۍ ده. لکه څنګه چې مرغۍ دا وایي په عام حالاتو کې یعنی الوزینو او حرکت نه کوي، نو څنګه چې دې دا سانګونه او د دې دا وزرې دا راغونډي، دغه شان د تاسو د خپل مور پلار مخې ته خپل د رحم د وجې نه د نرمۍ هغه وزرې راغونډوئ. لکه لاسونه ماسون د هغې د مخې مو تکبر مه کوئ د هغې د مخې. نو دلته کې د چا سره چې تشبیه ورکړی مرغۍ ده، نو مرغۍ دلته کې نشته دی. واخفض لهما جناح الذل په دې کې مرغۍ نشته دی، مشبه به نشته دی. خو د مشبه به سره چې کوم څیز لازم دی چې هغه وزرې دي نو هغه موجود دی. نو دې ته ویل کېږي استعاره مکنیه. کنایه نه په دې کې کنایتن ته مشبه به ته پکې اشاره شوې ده. په دې باندې پوه شوئ؟ او استعاره تخیلیه چې باسه په خیال کې او دې آسان تعریف دا دی که نه چې دا لازم د مشبه به نه دی، دا د مشبه دپاره ثابتول. لازم د مشبه به د چا دپاره ثابتول؟ لکه واخفض لهما جناح الذل، په دې کې دا ذل دا لازم د مشبه به و که نه؟ مشبه به څه شی و؟ مرغۍ، طویر، مرغۍ. او دا جناح دا د مرغۍ سره لازم دي که نه؟ او په دې آیت کې واخفض لهما جناح الذل، دلته کې دا وزرې د انسان دپاره ثابتې کړلې. د انسان دپاره خو دا وزرې نه وي، خو هسې خیالي او حقیقي ده، هسې خیالي وهمي خبره ده، په حقیقت کې دا نه وي. نو دا لازم د مشبه به د مشبه دپاره ثابتول، په خیال کې راوستل، دې ته ویل کېږي استعاره تخیلیه او استعاره مخیله. لکه پوه شوې په دې باندې پوه شوې؟ اوس دا خو زوړو. د دې استعارې دویم قسم چې دا په اعتبار د لفظ په اعتبار سره دی. دا دوه قسمونه، یو اصلیه دی او تبعیه ده. لنډو او اسانو الفاظو کې دا دی که نه، دا مستعار نه دی. مستعار خو پېژنې که نه، کم لفظ چې هغه پرې مستعار منه باندې راکړی د مستعار وایي. نو دا به یا اسم وي یا به فعل وي یا به حرف وي. نو که چېرته دا مستعار اسم او اسم جامد و، اسم جامد و، نو دې ته ویل کېږي استعاره اصلیه. څه ورته لګي؟ او که دغه مستعار یا خو فعل و او یا حرف و او یا اسم مشتق و، یا فعل و
یا حرف او یا سو نو بیا ورته ویل کېږي استعاره طبیعیه. آسان دی چې مستعار دا به قاعده وخلنا یا به اسم جامد وي او یا به دلیل علاوه. دلیل علاوه څه چره چې اسم یو اسم مشتق به وي یا به فعل وي یا به سوي. نو کا استعاره داسې استعاره وا چې پاغي کې مستعار دا اسم جامد وو نو یې د ویلګي استعاره اصليه. او کدا مستعار پکې فعل وو یا حرف وو یا اسم وو اسم مشتق وو نو بیا واغه سوي استعاره طبيعيه. په دې پوه شئ. او دا خبره یاد وساتئ چې دا د استعاره تقسیم دی په بل اعتبار سره. یعنی پرون سبق کې چې من کوم د استعاره تقسیم ویلو دا د احد الطرفین په اعتبار سره او دا د مستعار د لفظ مستعار په اعتبار سره دی. نو داسې کېدای شي چې هم به استعاره مصرحه وي هم به استعاره اصلیه او طبیعیه وي هم به استعاره مکنیه وي هم به استعاره اصلیه یا طبیعیه وي. لکه په دې خبره باندې پوه شئ. په دې خبره باندې پوه شئ. لکه وګورئ په دې پرونی سبق کې دا ولګوئ بیا به مخکې ځو. پرون سبق کې لکه تاسو استعاره مصرحه لپاره من کم مثالونه ویلو. فامطرت لؤلؤا نو ګوره تاسو په خپل باندې دا ګورئ چې په دې کې کوم یو استعاره غسته شي لګي لؤلؤ نرجس ورد عناب او برد دا ټول څه دي اسم جامد دي کنه. اسم جامد نه دي چې اسم جامد دي نو دا به کوم استعاره استعاره اصليه. او به وقفز لهما جناح الذل دلګي دا جناح دي کنه. نه جناح څه چره اسم جامد دي نو به استعاره اصليه. هذا بوشوي كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور. دلك مستعار شجره ظلمات او سو نور ده. ظلمات او نور ده. نه ظلمات او نور دا اسم جامد ده کا مشتق ده کا فعل او کا حرف ده. اسم جامد بوشوي نه دا بکم استعاره فلي بوشوي اوس کتاب ته ګوره وتنقسم الاستعاره او تقسیمی کې دا استعاره یعنی د دې نه دویم تقسیم د استعاره بیانې چې دا دویم تقسیم په اعتبار دا مستعار د لفظ په اعتبار سره دا لفظ مستعار په اعتبار سره ده. الى اصليه اصليه استعاره اصليه څه ته وایي وهي ما كان فيها المستعار اسما چې مستعار به سوي اسم وي خو کوم اسم وي اسما غیر مشتق چې اسم یې خو سوي اسم غیر مشتق وي چې غیر مشتق نه به صحیح نعم كاستعاره الظلام للظلال والنور للهدى. لکه استعاره لکه موږ په عاریه سره غستري د ظلام د ظلال لپاره او نور د هدایت لپاره په کوم ځای کې علاقانو کتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات. په دغه آیات کې موږ وی چې ګوره د مشبہ به شو مشبہ پکې غلالو کنه او مشبہ پکې غلالو او مشبہ به پکې ظلامو مشبہ به پکې نو کو تشبیه ورکړي لګنه خو په لفظونو کې ذکر نه او تشبیه ورکړي لګنه ضروري په استعاره چینو پای کې به یو شی ذکر وو به نه ذکرو او تشبیه ورکړي لګنه نو لتخرج الناس من الظلمات په دې کې د گمراهۍ تشبیه د تیری سره ورکړي او د هدایت تشبیه د چا سره ورکړي او د کوم لفظ په دې باندې دلاله او مشببی ته مستعار منه وي کله هو ورته مستعار منه او کوم لفظ موږ په دې مستعار منه باندې دلاله کوي ته سوې مستعار وي. نو دا لګي مستعار د موږ د ظلمات او نور ده. نو دا ظلمات او نور دا اسمي جامد دي نه دا کوم استعاره نو ګورم استعاره تصریحیه شولا او هم استعاره اصليه شولا. لکه پوښوي كاستعاره الظلام لکه استعاره د ظلام د زلال د لپاره او نور للهدى او د نور استعاره اغستل شي د لپاره سه هدایت ان د نور مشبہ او مشبہ به سو د هدایت مشبہ او نور چې دا سو مشبہ به مشبہ به مستعار منه. الګه پوښ به دی باندې والى تبعيه او دین مرکز هم درې سره تبعيه څه دوی يكان فيها المستعار فعلا او حرفا او اسما مشتقا چې مستعار به بګسوي یا هو به فعل وي یا به حرف یا به سوي
نو ګوره درې قسمونه شول د استعارې تبعیه څو مثال د تقسیم شول درې چې یا وګړه مستعار سوي فعل بوي یا وګړه مستعار حرف یا پکې مستعار نو موږ ته وسو مثال ذکر کړي درې نمبر 1 فلان رکبا کتفی غریمه فلان رکبا کتفی غریمه لازم او الملازمه شيء ده سله فلان ركب کتفی غریمه فلان کې د خپل قرضداري د خپل مقروض وګو ته ورخته لري نو ګور عدل کې د دې تشبيه ورکړی دا لکه څنګه چې یو کس په بل کس پورې ان خطلې جدا کیږي نو د قشانتي یو کس ته چا دغه پیسې قرض کړي نو دی به خپل قرضو ولا په سین خطر نو لکه څنګه چې یو کس په بل پورې خطر دغه نه جدا کیږي نو د قشانتي د قرضي ولا کس دا به خپل مقروض پورې ان خطر وګوتې سور شوی نو دلته کې د قرضداري تشبيه ورکړي دا کنه د قرضداري تشبيه ورکړي دا د پسکه وجه شی بس چیرې ان خطل دي کنه ان قال اثر په وسکیده په وسکیدو کې پسکه په وسکیدو په ان خطو کو سره تشبيه ورکړي دا لکه پوه شو به معنی نو ګور دل کې چې مشتاق دا لول وره چې استعاره مصرحه مکنیه او په دې کې څه شته فلان رکب کتفی غریمی پلان کې کتفی غریمی پلان کې د خپل مقروض هغه وګو د ورخته لري نو دا رکب دل کې فعل له نیو خدا چې مشبہ ده که مشبہ به ده لکه دی ورته په حقیقت کې ورخته لري ورته خو ان خطه لري کنه نو د خطو تشبيه د چا سره ورکړی دا د ان خطو سره ورکړی دا کنه د خطو تشبيه سره ورکړی دا نو خطل څه شو او ان خطل څه شو مشبہ به نو چې مشبہ به ذکر وي او مشبہ حذف وي دا کوم استعاره وي استعاره مصرحه او خوشو کنه اوس به استعاره په اصليه په تبعیه کې کومه ده نو موږ ته وکړل چې رکبا دلته مستعار لفظ سره رکبا او رکبا سره فعل او چې مستعار فعل وي نو کوم استعاره وي نو موږ به کومه سوده بوزي فلان رکبا کتفی غریمه کوم استعاره نو استعاره مصرحه تبعیه پوه شو معنی فلان رکبا کتفی غریمه فلان کې سور شوی دی د خپل مقروض وو وګوتا مطلب لازمه ملازمه شدیده یعنی ان خطل له وسره په ان خطلو سخت سره پوه شو به معنی وقوله تعالى اولئك على هدى من ربهم ايتمكنوا من الحصول على الهدايه التامه الله پاک صفات ذکر کړی دي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون او يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك دغه صفات ولا کسان د دو تشبيه ورکړی دا على هدى من ربهم په هدایت باندې دي یعنی دغه کسان د دې تشبيه ورکړی دا دغه کسان رقم چې په هدایت باندې لپاسه باندې اوس په هدایت باندې لپاسه کېدل خو څوک نه کیږي کوي تشبيه ورکړی دا چې دا د څه اوچتي لکه څنګه چې دوی په د الله تعالی په هدایت باندې لپاسه دي او دې لپاسه کېدو د لپاره ټکی ذکر کړی اعلی او دا تشبيه ورکړی دا اعلی چې دوی د څه اوچتي لکه څنګه چې د الله پاک طرف په هدایت باندې کوم کسان یو هغه اوچت وي خو شو به باندې نه تشبيه ورکړی دا د لګي مستعار اعلی او اعلی سره حرف ته نو کوم استعاره ولا استعاره نه وقولوا دا اولئک علی هدى چې دا کسان په هدایت باندې سړي لکه څنګه چې هغه کسان په هدایت باندې خپل رب د طرف نه یعنی په هدایت باندې لپاسي په هدایت باندې خصوص لپاس اوچتې دي نشي خو تشبيه ورکړ دا استعاره لکه پوښوي تمکنو یعنی دو مضبوط دي على من الحصول الى حاصلنا على الهدايه التامه په هدایت تامه باندې وانا قول تعالی چې پای کې مستعار دي لندا به لکه اسم خو یا اسم جامد وي اسم مصدر وي یا سوي اسم مشتق وي ولئن نطقت بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكاية أنطق ولئن نطق ينطق ويناك والخبر كول بشكر شكر خو جتا سو پیجنې بر مفرد ده ابرار نیکی ده مفصحا افصاح استحسان وضاحت سره خبره کول
فلسان نو حالي بالشکایه انتقو معنا اي ادلو ډیر ځای درنګ کومه وای ادلو سره لیکل اي ادلو سره لیکل اي ادلو ولئن تقط بشكر برك مفصحا فلسان حالي بالشكايه انتقو وای ولئن تقط کچرت ما كما اول بشكر برك ساده احسانات او شکریا مفصحا یعنی په کولا ول سره مطلب دا دی یعنی که استاد احسانات او شکر ساده احسانات او صفت ما که په کولا او جبي سره بیان کو که په کولا او جبي سره ما بیان کو نو څه فائدہ دا وسردان ملګری نو څه فائدہ ولی فلسان حالي بالشکایه انتقو زکه زما حالت دا جبا زماده حالت دا جبا په شکایت سره ډیر زیات وینګی دا مطلب دا دی کنه چې دې سړی چرته دې تنکړه دې ډیر زیات نو دلته کې دا تشبیه ورکړی دا د څه تشبیه ورکړی دا چې یو هغه خبرې دي کم خبرې چې لکه دې په خوله باندې کوي او یو هغه خبرې دي کم چې د حالت ده کم د سره حالت یې دا نو دې وایي چې د په خوله باندې ډیر ستاو خواله بیان کوم او سره سره شکریا ادا کوم او زما چې تا کوم حال کړی کنه دا ډیر زیات وونکي نو دې دا ښه حالت تشبیه ورکړي د بد حالت سره دا یعنی ښه حالت دې په جواب باندې بیانې چې زبستانی کی بیان کوم استابه لگا دغه صفت په دی وکما د دې صفت تشبیه ورکړي دا دغه حالت سره پوه شو به معنی هغه پوه شو نو دلته کې دیوی که چې زه د بجاو باندې ستار ډیر په کولا والی سره ډیر په فساد سره استادو احسانونه بیان کوم او استاد شکریا ادا کوم خو زما دا کوم حال چې نه دا زما په حالت باندې په شکایت باندې ډیر زیات وایو کړي مطلب یعنی ډیر زیات دلالت کوم کړي نو دلته کې انتقو ټکه نه انتقو دا چې نه دا استعاره ده او استعاره تفعیل ده یلکه پوه شو به باندې یلکه پوه شو دلته کې چې دلته کې دا کوم حالت د انسان چې دی په کم چې د جبې حالت دی د انسان د حالت د دې تشبیه ورکړی دا د چا سره تشبیه ورکړی دا د نطق ناطق سره یعنی کم چې وینا کوي په جواب باندې دا غي تشبیه ورکړی دا او وجه شی په دې کې دا دی چې دا مدلول او خپل معنی باندې دا لکه واضح دی لکه د جبې یو د جبې وینا ده د جبې وینا خود په حالت سره نه کړی کنه پجبه خدای دغه صفت کوي پجبه خدای دغه صفت کوي خدای وای زما د دې حالت تعجبه در ډیر زیات وایون کې د شکایت باندې نو د حالت د جبه کم دی د وجود حال چې کم دی زبان حالي نو دی خو وینا نه کړي انت کو تشبیه نو دا خو وینا نشي کولای حالت خود وینا نشي کولای خو دې وایي چې لکه څنګه چې په جواب باندې وینا کوي دې لاګې ډیر زیات وایونکی دی نو دلته کې تشبیه دا هغه وینا کړي وینا یې ورکړي دا کم چې دې په خوله باندې کوي او د دې خپل حالت سره تشبیه ورکړي دا او وجه چې په کې دا لکه څنګه چې خولي را وینا دا لکه د مخاطب په ذهن کې هغه واضح کیږي دغه زما د حالت نه دا د مخاطب په ذهن کې دا واضح کیږي نو ذکر د مشبہ به ده مشبہ به نشته استعاره تصریحیه شولا او انتقو چې دا اسم مشتق ده دا اسم تفضیل له نو دا به کما استعاره ته شو لکه پوه شو به باندې لکه دا زمنګ دا خبره چې دا په ویم کړي کړه چې په ویم کړي کې یعنی یو د جبه وینا د جبه د وینا تشبیه ور کړی د حالت سره د حالت د جبه سره په دې باندې پوښتنه تاسو وګوره ولا ان تقضي بشكر برك مفصحا وای کچرته ز وې مډیر په فصاحت سره احسانونو هغه شکریا مفصحا یعنی په نو اس پیدا نشته ولی فلسان حالي بالشکایت ان تقو زکه چې زما د حالت تعجبه په شکایت سره ډیر زیات وینګی دا یعنی په خله باندې غوځه شکایت نه کومه خو زمانه حالت چې کوم شکایت کوي نو د خلی باندې شکایت کولو تشبیه ورکړی دا د حالت دا ډیر زیاده انتقو ای ادلو انتقو په معنی څه معنی دا ادلو ای ادلو وانا ازقته لباس الموت ازقته لباس الموت یعنی ما هغه ته د مرګ غجامي وسکولې مطلب کپڑے دلته کې تشبیه چې لنده ورکړی دا دسا دلته کې دا استعاره مکنیه ده ولی لکه څنګه چې کپڑے چې کنه دا اغوستل کېږي د کپړو سره دا خبره ضروري چې دا بس کېږي
نو په انسان پورې خطرې انسان پټي دغه شان دي مرګ ته نام انسان پټي کنه مرګ انسان پټي کنه نو دلته کې ازقته لباس الموت دوی ما هغه ته د مرګ کپڑے واغستلې نو د مرګ کپڑے نه خو د کپړو سره دا خبر لازمی ده چې دا وسې کوي سړی وسه کوي پرده وکي کنه پرده وکي کنه د څنګه چې کپڑے انسان واغو انسان پرده راشي کنه نو دغه شان دي د مرګ سره هم سره د مرګ سره سکیږي پرده راځي کنه نو دلته کې د مشبہ به ذکر نه کړه د کپړو دا پردي خدایي سره چې کوم لازم دی داغي ذکر کړل چې هغه سره لباس هغه پوښوي اے اذقته لباس الموت چې ما وسکو باغ باندې د مر کپړې مرته وسکولې اے البسو یو یعنی ما واغستولې هغه ته نو دا واغستولېږي کپړې کو سکولېږي نه کپڑے کو سکولېږي نو کوله کدا معنی الباس ده الګه بلی باندې پوښوي ها یاد بشیره ته دا زیاده ونه